ایله سترګې دی ورغلې خلقه پام کوي ویخ زما خوبونه نشي خدای په ما خوشحالي مراولي چرته غمجن د یار غمونه نشي د ګران زړګي ټک چودلې خي خو چې خپه د خلکو زړونه نشي دا یو څو شعرونه د پښتون قامپال او خدای بخلي شاعر اکرام الله ګران باچا دي کم چې نه کاله وړاندې د دسمبر په نخمه د دې فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې وي د اکرام الله په یاد کې د 400 په پبلک لایبرری کې د 400 ادبي ټولنې شاعرانو ادیبانو لیکوالانو یو بندر را جوړ کړی شوی وو چارته چې ارواحات ګران ته د عقیدت پرځون وړاندې شوی دغه تراغلي شاعرانو ویل چې د هغه شخصیت د هغه د شاعرانه ډیر لوړو خو په شاعرۍ کې د تل لپاره د امن مینې او ورولۍ پیغام ورکړي طیب الله خان زمانوم دی 400 ادبي تحریک چې د 400 د مختلفو سیمو چې په هغې کې د شبقدر او داسې تر هرچن تنګي شیرپاو سرډیری زمونږ د ټولې 400 ضلعې 32 تنظیمونه په دې کې شامل دي زه د هغې صدر یم په موجوده وخت کې د ګران باچا دا 9م تلین دی او د 9م تلین په سلسله کې مونږ دلته راټول شوي محترم رحمت شاه ساحل صاحب نورالبشر نوید صاحب نورالامین یوسفزي صاحب فضل سبحان عابد صاحب فیض الوهاب فیض صاحب میاں وکیل شاه فقیرخیل صاحب ډاکټر حنیف خلیل صاحب شهاب عزیز ارمان صاحب نواز یوسفزي صاحب دی غلام حسین محب صاحب سحر کتوزی صاحب په دې کې مونږ سره د 400 چې کوم د تنظیمونو خپل خلک دي د 32 تنظیمونو عملګري موجود دي او د بهر نه د پښتو ادب تقریبا ټول ستر نمونه موجود دي زه د ګران باچا د شاعرۍ نه زیات د هغه د شخصیت نه متاثر یم په دې غونډه کې د پښتونخوا صوبې وتلې شاعران باسین یوسفزی عزیز مانروال او دغه رنګ نور ګڼ شمېر شاعرانو ګډون کړی و پښتون شاعر رحمت شاه ساحل وایي چې د هغه په شاعرۍ کې جدیدیت او شاعرۍ ته یې ژوند ورکړی دی ګران باچا چې په کوم وخت کې شاعري کړې ده دا وخت مونږ ته د جدید شاعرۍ ضرورت وو او هغه په دې کې زما په خیال چې ډېر لوی کار کړی دی هسې خلک ټول خلک مني او وایي هم چې ګران ډېر مینهناک انسان و نو مینهناکي په ټولو پښتنو کې شته زمونږ په خیال پښتانه ډېر ښاغلي خلک دي دا هم یوه حواله کېدی شي هغه کې ډېره زیاته وه د هغه زوی ابوذر باچا د راغلي ټولو مېلمنو مننه وکړه د دې ټول راتګ نه یو جهان مننه او د طیب خان صدر صاحب چې کوم د ادبي 400 ادبي تحریک صدر دی د هغه نه ډېره زیاته مننه اکرام الله ګران د 400 پړانګ په یاسینزو محله کې په کال 1913 کې د ساداتو په درنه علمي کورنۍ کې د میاں فضل رحیم کرا زیږېدلی وو هغوی زیات کتابونه د شعرونو لیکلي وو کو څوک مې وجني لاس یې خم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي هغه دهقان یم کو د لوږې مرمه بغیر د ګلو مې بل کر نه لګي د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو خیبر نیوز 400